بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بګن خلکو د فیصله کړې ده، د بګن ځوانانو مشرانو خلکو د فیصله کړې ده چې څومره هم اوس په اسلام آباد کې یا په پېښور کې جرګې روانې دي، د شیا او د سني په منځ کې جرګې روانې دي. هغه سره د بګن هیڅ تعلق نشته، د بګن خلکو هیڅ تعلق نشته. ویلې څه په هغو جرګو کې د مکمي د بګن مکمي خلک نشته دي، یعنې دې وجې نه هغه جرګې هغو ته قبولې نه دي. بګن خلک دا مطالبه کوي چې هم جرګه کول غواړي باید هغه د بګن ته راشي، په بګن کې د بګن خلکو سره جرګه وکړي. نورې چې کومې جرګې دي هغه د بګن خلکو ته قبولې نه دي. او نن فیصله وکړله چې چېرته کې هم جرګې روانې دي هغه قبولې نه دي. ویلې چې هغه کې د بګن مکمي خلک مشران یا ځوانان هغه ورکې نشته. د دې وجې نه هغو نن یو خبر هم جاري کړی ده چې ټولو ته اطلاع ورکړې شوې ده که څوک هم شیعه ده که سني ده بګن خلکو سره جرګه کول غواړي، پکار ده هغه د بګن ته راشي، په بګن کې د هغو سره خبرې وکړلی شي. بله مکمي خلکو دا مطالبه وکړله حکومت نه چې ایسي افرکرم باندې ډازې شوي دي چې هغه زخمي ده، د هغه په خلاف باندې حکومت سخته کاروایي اوسه پورې نه ده کړې. نه یې صحیح دهشتګرد نیولي دي، کوم نه فایرنګ شوی ده، نه د هغو په خلاف باندې څه اپریشن شروع ده، نه څه کاروایي شروع ده. هغو مطالبه کوي چې زر تر زره ده د هغو دهشتګردو خلاف باندې کاروایي وکړلی شي. بله مطالبه دا کوي چې بګن وسولو، بګن ړنګ شولو، هغو ته اوسه پورې حکومت طرفه نه څه امداد نه ده میلاو، باید هغه امداد زر تر زره میلاو کړلی شي. بګن خلکو دا هم خبره وکړله که چیرې په دغو خبرو باندې عمل ونه شي چې بګن سوه ده، د بګن هغه کوم خلک ملوث ده هغه ګرفتار نه شي او د بګن خلکو ته انصاف میلاو نه شي، نه خو به زر تر زره د بلې درنې هم اعلان کوي چې هغه به بګن کې وي. ممکنه ده چې هغه کې مشرمان هم وي، زنانه هم وي.